ملګرو نن دته د دې هندوانو دا چې هندوان دي او د غوا امتیاز اسکي د دې باره کې زه تاسو ته حقیقت بیانوم. ستاسو سترګې به رڼا شي او تاسو باندې به یخته ودرېږي چې دا څنګه مخلوق دی، دا د کومې پایې مخلوق دی او دا څنګه مردار مخلوق دی. ملګرو ټول مسلمانان الحمدلله وایي چې الحمدلله موږ او تاسو مسلمانان یو. که چېرې موږ او تاسو د مسلمان په کور کې نه پیدا شوی او خدای مکه چرته د دې هندوانو په ځای کې پیدا شوی وی، نو نن به زمونږ هم دا حال وی چې د غوا متیازې به هم څکلې، د غوا سوټې به هم په ځان مږلې او د دې غواګانو نه به تاوېدې. نو الحمدلله چې موږ مسلمانان یو، ثم الحمدلله د دیو حقیقت زه تاسو ته بیانوم چې دیو د غوا متیازې څکي. ښه دیو د غوا عبادت کوي، د غوا متیازې څکي، د غوا نه مدد غواړي. نو دیو د غوا متیازې څکي او دا د دیو د ځان دپاره شفا ګڼي. دی وایي چې مونږ د غوا د متیازې وسکو نو په دې کې زموږ دپاره شفا ده. او د دیو یو کس دی چې هغه په ټي وي یو بیان ورکړی دی، د هغې نوم دی رامدیواني. رامدیواني وایي دا د دیو یو د ماهر ډاکټر دی، هغه وایي چې د غوا په متیازو کې شفا ده او د غوا متیازې څکل پکار دي، ځکه چې دې کې څه شی یادوي چې هغه پکې پروت دی او د دې سره د بدن دغه کېږي. نو وایي چې مسلمانانو لم پکار ده چې مسلمانان د غوا د متیازې د استعمال کړي، ځکه چې وایي دې کې شفا ده. او زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ د متیازو د دارو نه مونږ منع فرمایلي ده چې د متیازو د دارو نه ځان ساتئ. استنزهوا عن البول، تاسو د متیازو نه ځان ساتئ. او دی مخالف لګیا دي چې نه متیازې څکئ. نو مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه منې کلي چې تاسو د متیازو د دارو نه ځان ساتئ او دی ویسکي په مونږ باندې. نو په مسلمانانو دا حربې او دا کوششونه کوي، دا چینلو دا دیو دا بیانونه ورکوي چې د غوا په متیازو کې شفا ده. نو داسې نه د مسلمانانو د غوا په متیازو کې دا ګندګي ده. دا خو که یو انسان سکي نو الټی بدن ته نقصان میلاویږي، بدن یې ګنده کیږي، دا خو نجسې دي. نو د دې نه ځان ساتل پکار. بله تاسو ته دا خبره وکړم چې کله دیو پوجا پاټ له ځي که نه، پوجا پاټ له دیو د غوا نه دا متیازې دا تازه متیازې ترې راولي او د دغه غوا په تازه متیازو باندې دیو ځان اول لون کي، بیا یې وسکي، بیا چې کله د غوا غوښایان وکړي نو دا غوښایان دیو وخوري، په ځان یې راکاږي، تازه غوښایان په ځان راکاږي. نو بیا دیو پوجا پاټ له لاړ شي. نو زه اوس تاسو ته پر سکرین به دا ویډیو پلی کوم، دا تاسو ته به ښکاري پر سکرین باندې چې دا کله دیو پوجا پاټ کوي، پوجا پاټ له ځي نو دیو اول دا غوښایان د غوا دا غوښایان نه دي، دا په ځان راکاږي. بیا د دې غوښایانو نه پس دیو د غوا متیازې په سر واړی او بیا یې وسکي. نو دا چې کله دیو دا عمل وکړي د دې نه پس بیا دیو پوجا پاټ له ځي، دوی بیا پوجا پاټ کوي. نو الحمدلله مسلمانان خدای پاک د دې مردارۍ نه او د دې ګندګۍ نه ساتلی دي. زمونږ دین اسلام مونږ ته د پاکۍ حکم کړی دی، مونږ ته د طهارت حکم کړی دی چې تاسو ځان پاک ساتئ. ان الله تعالی جمیل ویحب الجمال، رب العالمین ښایسته دی، پاک دی او پاک خلق خوښوي. رب العالمین د پاکو خلکو سره مینه کوي او دا ګنده خلق دی. دیو د غوا متیازې دا په ځان باندې راکاږي، د غوا ګوبر په ځان باندې راکاږي او بیا متیازې وسکي او تازه متیازې په ځان واړی او بیا پوجا پاټ له ځي. بله دا د دیو یو ډاکټر دی، هغه بیان ورکړی دی چې د کرونا وایرس چې چاته ولګي، مطلب زکام او تب او سینه دا چې چا خراب شي، نو دا د غوا متیازې څکي، نو دې سره به دته صحت میلاویږي او د کرونا وایرس نه به دې ته حفاظت میلاویږي. نو د کرونا وایرس د ختمېدو دپاره د غوا متیازې څکل پکار دي. بله خبره دا ده چې د دیو یو پارټي منعقد کیږي، دیو په کال کې یا داسې شپږو میاشتو کې د دیو یو پارټي منعقد کیږي. هغه پارټي غټه پارټي، په هغه پارټۍ کې دیو داسې کار کوي چې دیو کې د غوا د متیازې چې څومره وي دا ټولې راجمع کړي. نو څنګه چې دا نور هندوان او سیکان او دا قسمه خلک دیو د شرابو پارټي کوي، شراب څکي، دغسې دیو د غوا د متیازو پارټي کوي. نو دا ټول پکې د غوا د متیازو نه بیلرې ډکې کړي او د غوا متیازې څکي، د غوا متیازې څکي او دیو دا د ځان دپاره داسې ګڼي چې لکه دا زموږ صفایي وشوه. او بله دا چې دیو د پاکستان په خلکو محنت وکړو، بیانونه ورکړه چې یاره مسلمانانو ته پکار دي او چې دا وکړي او هغه وکړي او د غوا متیازې شروع کړي، دا وسکي د غوا غوښایان خوړل شروع کړي. نو الحمدلله مسلمانان پاک خلک دی،
د دې څیزونو نه متاثره کیږي. زمونږ فطرت زمونږ اسلام موږ له دا اجازت نه راکړي چې دا مرداریانې موږ وکړو. نو بیا په افریقا کې یو ځای دی، په افریقا کې یو ځای دی او هلته کې څه کسان داسې تیار کړي دي چې هغو د غوا د میتیازي دا سکیم او هغو د دیونه بدتره دي، د دیونه ور بدتره شوي دي، بلکې هغو د دې غوا د میتیازو نه صابونونه جوړوي، د غوا د میتیازو نه او د ګوبر نه د دې نه صابونونه جوړوي، او د غوا د میتیازي نه دي دا دیو فلټر کوي او دیو بیا چې کم دی نو وړي او سکي خرڅوي. بله خبره دا ده چې دا سینیټایزر مونږ چې د کرونا وایرس دپاره چې سینیټایزر جوړ کړي، دیو د دې غوا د متیازو نه سینیټایزر جوړ کړي، د دې په بازارونو کې خرڅېږي. عجیبه خبره دا ده چې د غوا د میتیازو نه سینیټایزر جوړ کړي دي او د دیو په بازارونو کې خرڅېږي. نو الحمدلله موږ مسلمانان یو، رب العالمین مسلمانان پیدا کړي یو، پاک خلک پیدا کړي یو، دا د رب العالمین احسان دی په موږ، او پکار دی چې موږ د خپل رب العالمین عبادت وکړو، موږ د خپل رب العالمین نه مدد وغواړو او موږ د خپل رب العالمین شکریا ادا کړو چې رب العالمین ستا لاک لاک شکر دی چې مسلمانان دې پیدا کړي.